الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معزز تاسو باندې الله تعالی رمضان مبارک میاشت راوستله. په دې میاشت کې تاسو مسوتان منځ سره تراویح هم کو او په دغه تراویح کې کله کله تاسو سره داسې وشي چې یو کس مسجد ته راشي، امام په تراویح باندې ولاړ ده او امام څه نه څه تراویح ولا رکعات کړي دي، نو آیا دغه کس دپاره څه کول پکار دي؟ امام سره په تراویح کې شریکېدل پکار دي او کنه کوم مونځ دې نه پاتې ده یعنې تراویح هغه پیله تراویح کول پکار دي. دویمه ده چې که چیرې یو کس مسجد ته راغلو او دغه کس فرض مونځ هم نه ده کړی او امام په تراویح باندې ولاړ ده او څه نه څه تراویح هم کړي دي، نو آیا دې کس دپاره څه کول پکار دي؟ پیله فرض مونځ کول پکار دي او که امام سره تراویح کې شریکېدل پکار دي؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو، که چیرې یو کس مسجد ته راغلو، امام څه نه څه تراویح کړي دي، نو دې کس دپاره پکار دا دي چې دا کس د امام سره تراویح کې شریک شي او امام بکی کوم مونځ پاتې ده تراویح، هغه ټولې تراویح امام سره په جمع وکړي او ورسره صلات وتر هم دغه کس امام سره په جمع وکړي. بیا صلات وتر نه بعد کې کومې تراویح دې نه پاتې دي هغه دا کس ځان ته بیله بیا پوره کړي. دویمه ده چې که چیرې یو کس مسجد ته راغلو او مسجد کې تراویح شروع دي او دغه کس فرض مونځ هم نه ده کړی، نو دې کس دپاره پکار دا دي چې دا به په دې مسجد کې یو سیټ ته علاقې کې به دا فرض مونځ وکړي، ورسره 2 رکعته سنت به هم وکړي. هغې نه بعد کې به دغه کس بیا امام سره په تراویح کې شریک شي. امام سره کومې تراویح وکړلې او ورسره صلات وتر هم وکړلو، دې نه مخکې کومې تراویح پاتې دي هغه تراویح به بیا صلات وتر نه بعد کې ځان ته پوره کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.